الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. زما عزت مندو استاذانو او دا جماعت اشاعت التوحید والسنة علماء کرامو طلباء کرامو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مندو اللہ رب العزت دا انسان دا کامیابی راز او دا خپل محبوبیت راز دا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اسوہ حسنہ کی خود دے. دارنگی کم سڑے چی دا نبی علیہ السلام پا تعلیماتو باندے عمل کئی دا نبی علیہ السلام پا تعلیماتو باندے چلی گی ہوا انسان تا بدا کامیابی او دا محبوبیت جد ملاوی گی او دا سنتو دا اتباع پا وجبا اللہ رب العزت دا دنیا او دا آخرت پریشانی او مسئلے حل کی. عزت مندو دا سنتو دا اتباع پا برکت سرا اللہ رب العزت صحابہ دا کم زی تو رسول زمکی نی اسمان تو رسول فرش نی عرش تو رسول ولی و رسول دا دیو واحد وجدا اغا نبی علیہ السلام دا سنتو اتباع کول او بے صحابہ دا ہدایت ستوری جوڑ لو. ددی وجہ نے روایت کی راضی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتکم به فخذوه وما نهیتکم عنه فانتهوا. نبی علیہ السلام فرمائل چی دا سزتا اس تا حکم کوم ناغو نیسی
او د سنمو چې منې کوم نو هغې نه منې شئ. نبی علیہ السلام فرمایي چې د کومو کارونو ما حکم کړی نو هغه په خپل ژوند کې راولئ، د هغې تابعداري وکئ، هغه ونیسئ، نو تاسو به کامیاب شئ. او د کومو کارونو نه چې ما منع کړی نو هغې نه ځان وساتئ، هغه په خپل ژوند کې مه راولئ او د هغې تابعداري مه کوئ. بل روایت کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے نقل لے چې نبی علیہ السلام فرمایل من تمسك بسنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهید. نبی علیہ السلام فرمایل چا چې زما سنت په مضبوطیا سره ونیول نو هغه ته به رسولو شهیدانو عمره ثواب ملاویږي. بل روایت کې راځي انس رضی الله تعالی عنہ نے نقل لے چې نبی علیہ السلام فرمایل من احیا سنتی فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة. نبی علیہ السلام فرمایل چا چې زما سنت ژوندي کو نو هغه ما سره محبت وکړو او چا چې ما سره محبت وکړو نو هغه به زما سره په جنت کې وي. دغه رنګې بل روایت کې راځي چې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به چې کله د مدینې منورې نه مکې مکرمې ته تلو نو د یو ونې لاندې به یې آرام کولو. چا دې تپوس وکړو چې حضرت تاسو دا عمل ولې کوئ نو حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته په آرام کولو باندې لیدلی و، ځکه زه هم د هغې تابعداري کوم. عزتمندو مونږ ته په هر حال کې د نبي علیه السلام په سنتو عمل نه دی پرېښودل پکار. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ په شاهي دربار کې ناست دی، روټۍ خوري، د لاس مبارک نه نوړی پرېوته نو چا پې اعتراض وکړو نو صحابي څه فرمایي أأترك سنة حبيبي لهؤلاء الحمقاء. آیا زه خپل حبیب سنت پرېږدم د دې کمکلو خلکو د وجې؟ دومره سپکې هغې ته ووی، دومره په نبي علیه السلام باندې مین وو او د نبي علیه السلام د سنتو حفاظت به یې کولو. دغه وجه قرآن عظیم کې رب کائنات فرمایي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله رب العزت فرمایي چې ای زما حبیبه دې خپل قوم ته دې ووایه، دې خپلې ډلې ته دې ووایه که چېرې تاسو محبت یې د الله سره نو زما تابعداري وکئ. ستاسو به دوه کاره وشي، هغه دوه کاره څه دي؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله به تاسو سره محبت وکړي او تاسو ته به ستاسو د ګناهونو بخښنه وکړي. ولې؟ والله غفور رحیم. الله پاک بخښونکی مهربان دی. دغه رنګې ما
چې کوم حدیث مبارک لسته و هغه کې نبی علیه السلام فرمایي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. نبی علیہ السلام فرمایي زه د دنیا نه رخصتېږم نو تاسو کې دوه څیزه پرېږدم هغه دوه څیزه څه دي کتاب الله وسنة رسوله کتاب د الله او سنت د پیغمبر علیه السلام بیا سوی لن تضلوا ما تمسكتم بهما تاسو بچرم گمراه نشئ چې تاسو په قرآن او سنت باندې منګولې ولګئ عزتمندو الله رب العزت دی مونږ او تاسو ټولو ته د نبی علیه السلام د سنتو مطابق زندگی تیرولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين